خاموس را سبق نمبر الحادی عشر د الحادی منه 11 ها کنه حادی عشره و دې ځای کې موته ضمیرونه راکړي دا ورته شنیل شي دا ټکي انا نحنو انت انتما ضمیر دی حضرت مصنف صاحب ډېر هوښیار ده طریقې سړی سړی پیازې ضمیرونه لږ لږ ربنې زده کړو رابی که نه اوس مخته نورې خبرې راښایي اوس یې څه انا منا ده مې زه یې که نه نر تایل شي ښځې تایل شي یل شي که نه شیل نحنو منا هم مو دپاره ده پوه شي نحنو رجال مو سړي یو ښځو ویلو نحنو نساء مو ښځې وګوره نحنو هغه ویل شي ځان ته دو کې ښځې ته نرون شریک دي ځکه دغو ضمیرو تیل شي که نه ضمیر متکلم مع المشارک دې کې ښځې شریکي که نه انا خمانا زه یو سړی که نه نحنو مانا مو کې څو کسان رسي مو کې څه ته وایي څه مونږه دوه ورکې رسي مو څه یو مو د نڅو نحنو نذهبو مو د نڅو دوه یل شي ډېر کسان یل شي همداسې دوی ښځې یل شي که نه څه نحنو نذهبو من هاهنا مو دې نڅو ډېرو ښځو ویلو مو دې مدرسې نه څه وراکې که نحنو نذهب من هذه المدرسه ویلو که نه وګوره نحنو یل شي که نه شي یل ښه څه یو سړی وي مخامخ وي حاضر وي تو ته تو سره غږېدل هغه ته یل شي انتا نر دپاره صرف ده انتما بیا ښځه ته نر دواړه ورکې شریک دي ښه که نه صحیح ده انته خو نر دپاره شو که نه انتما چې شه ده شریک ته شریک خو دو که نه ډبل صحیح ده انتما منه تاسو دواړه ښځې انتما نساء انتما رجلان انتما امرأتان صحیح ده دواړو دپاره شي اوس کسه انا رجل زه سړی یم وهذا رجل دا سړی ده هېڅ فرق مو کې نشته دا کور نه کوي نحنو رجلان مو دوه سړي یو انت رجل ته یو سړی مو سره ځان بربری و انت رجل تا یو سړی تاسو خو بېله بېله یو کسې انت منه ته انتما رجلان تاسو دوه سړي یو هو ولد هغه مشوم ده کسې وذلک ولد هغه مشوم ده تاسو هغه سره ځان بربری تاسو خو دوه سړي یو که نه کسې هما ولدان هغه دوه وړکي دي زمن خو نه اخیستل چې وړکي دي هما خو دوه لیدو که نه کسې دا نه وټکرلو هوا خو منه هغه یو سړی که نه هما منه ډبل شو صحیح ده هغه دوه هغه نرانو دا استعمالیږي ښځو دپاره رسي ډبل دوه صحیح شوه اوس د خپله داسې کې تخیل من انتم تاسو دوه څوک یئ نحنو رجلان مو دوه خو سړي یو که نه لکه خپل منځ کې ښې کتل نه کولو که نه صحیح ده او وزېرېدله مو بېلې میلاو تاسو دوه څوک یو ها که نه دا خو دا ډبل دپاره پس مو ویلو که نه من نحنو مو څوک یو مو پېژندې انتم رجلان تاسو دوه سړي یو تاسو خبرونه مو وپېژندلو موبایل کې من هم هغه دوه څوک دی تیاره غونې د سید لیدل نه شي هغه دوه څو دي هما خو ډبل تستعمالي غایب که نه هوا یو تیل شي هما ډبل بو تیل شي چې تاسې من هما من هغه دوه صحیح ده هما رجلان هغه دوه سړي دي صحیح ده هما هغه دوه و که نه و معنی ده خو ډبل ده صحیح ده هما رجلان هغه دوه سړي دي هل انتم مسلمان یا تاسو دوه مسلمانان یئ هل خو تپوس دپاره شو که نه انتم تاسو دوه نعم هو نحن مسلمان و مسلمانون یو هل هما رجلان یا دوه سړي دي که څوک ښځې دي صحیح خو د نشي لیدی خو ویلوړ دي څوک لالا بل هما ولدان یا دوه واړه وړکي دي هل هما رجلان ہے نا کیا وہ دو آدمی ہے لامنا نا بیا بو بل روڑی کانا که بل چی شوی بل ولدانه من انتم تاسو دوه څوک کوم ځای نه مونږ نه ما ده نحنو خالد و محمود زه خالد و محمود یو هل نحن پاکستان نحنو پاکستانیان ای مو دوه پاکستانیان ته تلاګو کسه نعم انتم پاکستانیان تاسو دوه پاکستانیان مونږ پیژنو تماکو چاوئ من انت خدیزی استکی خای کنه انا نر د پاره او دیزی انا ته واخل وګورئ نحنو خزی نر د پاره دیزی روړ دی کی پارخ نشته فانت نر د پاره انت خزی د پاره شو ته وا خزه انت ما کی بیا د وړه شریتی کا سي پارخ نشته ودلیدو کوم ځکه پارخ نه ما غته ما ګور ډیره خاصه سون شو کنه د پارخ قتل ضروری دی کته وایس انت امراه تخذ غلط ویلو انت امراه سیده
که چاته خو دا یې غوسې نه که نه چې ته خو سړی نه یې ښځه یې انت امرأة بیا بله خبره بیا ته انت امرأة ته ښځه یې سبب پورته کېږي تیر صحیح ٹھیک شو تیر الجھن کی سلجھن دی مشکل حل جب کوئی شخص کلچ یو سڑائے کسی جاہل کے ساتھ وہ جاہل سرا الجھتا ہے الجھتا ہے اختاشی سرا جاہل کی جہالت بڑھ جاتی ہے یہ جاہل والا جہالت زیوچی جاہلوں سے جاہل اولشتا ہے جاہل سرا جاہل خخیگی عقلمند جاہلوں سے نہیں الجھتا عقلمند سڑائے چکمی آغا جاہلوں سرا نخت کیگی اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ خپل پیغمبر تا حکم وکړلو جاہلوں سے اعراض کر جاہلوں نہ اعراض وکا اعراض سمانا لکم مخونه وړو جاہلوں سے اعراض کرنا جاہلوں نہ تو اعراض وکی ان کی جہالت کا اچھا جواب ہے دیہاغو جہالت والا جواب دا جب جاہل سے اعراض کیا جائے کلچ تو جاہلوں نہ اعراض وکی وکړای کیا جائے وکړای تو اس کی جہالت رک جاتی ہے نیا والا جہالت ودار ختمی کی توز داش تیر کا جب کوئی شخص کسی جاہل کے ساتھ دی مشکل حل کلا یو سړی جاہل سرا الجھتا ہے جاہل سرا خاکشی جاہل کی جہالت بڑھ جاتی ہے جہالت زیادتی کی جہالت سے جاہلوں سے جہالت جاہل الجھتا ہے جہلون سرا نپوی خخیگی عقلمند جاہلوں سے نہیں الجھتا عقلمند جاہلوں سے ناختہ کی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے اللہ پیغمبر تا حکم کڑا دا جاہلوں سے اعراض کر جاہلوں سے اعراض کرنا ان کی جہالت کا اچھا جواب ہے جاہلون زون نا پویا جوڑاول جاہلون زون نا پویا کا زون کو ما پویا واقع نا یا روز خندی تیل شی کا سدیاغون زون نا پویا کی دو دیاغو خجواب دا جب جاہلوں سے اعراض کیا جائے کلا جاہل نا یا روز وکړای شي کیا جائے منا وکړای شي آدم مجهول شو کنه اس کی جہالت رک جاتی ہے جہالت بیا وداری بس بیا نه خفیږي د سره نور هغه زیات سره نه بس نه خوشحالي کې باندې کې د نری پینو پین روب خاطر مخته ټکه شه د مسره انت بنتن توړکی و انت بنتن تاوړکی ودلدو انت راغلرکی صحیح ده انتما بنتانی انتما شریک تھی کنا انتما بنتانی تو سبی وړکی ای انتما بنتانی صحیح ده تو سبی وړکی ای هيا بنتنا غوړ کې کسه هيا هغه د پاره رسی هوا چې د پاره رسی نر د پاره رسی تلک بنتنا غوړ کې دا اشاره ده دا ضمیر د دوړو کې پارک ده ته به د دوړو معنا د ویلی واکا آغا دی کې لوس ور وګ دیږي کنه اشاره کې د کی شی لوس نو دی نسی آغا وړ کې دا آغا څه دا وړ کې دا آغا وړ کې دا کس دوړو کې پارک ده صحیح شو
هم بناتان هغه وړکي دي هما بنتان هغه دوی وړکي دي هما کې شریک صحیح ده ټولې باید سره تدریج وکړي اندو دوه بس دا که نه صحیح ده باطل جیم دا جیم څوکه دي ځینه ما وباسه داسې ورسته دي ځینه که لږ حیوانو کې هم داسې نه لیکلی دي غونډه پرې د بل وړکېلی مور نه زه ته بیا کوم بل راوړم دا ساری نه جوړ کېږي صحیح ده دا بل مې لږ جوړ کړی دا بینی چې دا د اپلوډ لپاره څنګه کمې ده بینه زوی دپاره بینی لکه مثال بینې فلان نه بینې کوي سړي نامه واده کې څه کای نور نامه پسې لیکي بینې خادیجه مسیل بینی مور لپاره استعمالي نو خو زوی درته یایې که نه پوه شوې زوی ټکې پلورال کې بین استعمالول شي اردو ته استعمال بین کاست تویز کایې که نه او کاست نامه والی کې دی هغه مور نامه زده کې بینې پلنکۍ که ښځه یې خو بنتې پلنکۍ که نه که نر بینې پلنکۍ بینې خدیجه که نه خدیجې زوی ده بنتې خدیجه خدیجې لور ده ښځې دپاره بنت رسي لکه خځې نامه والوالی کې که نه خځې والا مور نامه ده کې بیا بنت مور سره به بیا لیکي که نه مور ته ما ګوره د شي ته کسه د چو ولد ته څه یایې دو نر ده که ښځې دي دپاره بند رسي هماغ ته شي ته ما کسه دو نر وي بیا بینې لیکه که نه چې مور نامه یې بنت لیکي لکه مثال احسان بینې پلنکۍ مور تی پلور ته ساره کسې نه سړی څه وي هاته به بن لیکي ښځې دپاره بنت لیکل شي بنت زرور د سیل شي که نه ابن زرور وګوره دې کې فرق نه رسي مور پلور سره سړي کې رسي ازوای ته اولاد شي صحیح شوه بچي کې حدیث کې اوسې څه من انتم تاسو دواړه څوک یې نحنو بنتان مو وړکي یو من هما هغه دوه به څوک دي هما بنتان هغه دوی وړکي دي هل انتم مسلماتان خو نه یا که نه ښځه شوله تاسو دواړه مسلمانان یې نعم نحن مسلمتان کسې مسلمتون نه جوړ کو که نه صحیح ده هل هما مصریتان هغه دوی ښځې مصری دي لا بل هما پاکستانیتان پاکستانی من انتم داسې نحن فاطمه و زینب صحیح ده من هما هغه دوی سودیا من انتما تاسو دوی څوک یې تاسو هغه هما نر د پاره رسي انتما نر د پاره هما نر د پاره که نه ښځې د پاره رسي دا شریک دي من انتما تاسو دوه څوک یې مخامخ سړی څه وي یا موبایل کې غږېږي من هما بیا را دپاره ری دپاره ان مفرد سے تسنیه بنای اوس دا دته دا ټکی خو مفرد دی کنه ته بنه تسنیه جوړه کی راس النبچ جوړ شي راسان نر دا کنه راسان لسانن لسانان اخر کی بیا الف تنون ولګي کنه لسان نانی سواد ران دینه بعد الف تنون لګوا کنه رینا بعد سون دا قلب دا کنه دینه بعد الف تنون والا گو څنګه برس قلبانی کنه قلب انی نه بجوړ قلبانی بیا اخر کې الف تنون والا گو قلبانی نشت سکین قلبانی عینانی شپتانی شپتانی من دوی شونډې صحیح ده ساقان دوا خنگری صحیح ده قدمان دویخ پی رجلانی دوخ پوتیر صحیح ده رأسان دوا سرونه کسی دا زی خیلی تا آخر کی صرف آلیف تینون لگوئی سا مسئلہ نشتو تا خواسی هم موجوده ای کنه تو تا شپتون کی موجوده نه کسا فصرف آلیف تینون اگر شپتانی عین نانی دا رأسان کنا هنا رأسان دا رأسان لسانانی دو خود خپل نون بنر والی زیر کی ای دین آباد با الف تینون لگرٹا کی نباد منست پرابو
مؤنث ته سارے سوچ کوا مغز کی تو تخپل تا رسی کنه بس تو به پاتا لاگی کاخر کی تیری کنه مؤنث ته کنه د مؤنث ته کنه خود ټکی کې نه د مؤنث ټکی نر ده وګوره لسانان یا صدرانه دي تما ګوره نون تا قلبان بطنان عینان شفتان ساقان کا ډبل نون یو الالف نون بسر یو صرف الف ته نون بزته کنه بل تخبنا کس رجلان خائن الفاظ کو جملوں میں استعمال کرے حازان وجهان نر دی کنا پیزی دی کنا حازان انفان حازان فمان حازان بطنان حازان زهران فمان دوی خلی بطنان دوی خیٹی زهران دوی ملی جسمان دوا جسمنا خجاران منا دوا کونی صحیح ده خجداران دوا دیولن مؤنث تا کنا هاتانی وسره رسی ماغه خبره هاتانی یدانی هاتانی اذنان د دوا غونه دي هاتانی کتفانی د دوا ولی دي سره خزان برابر هادو خنر د کنه خزان میالو او مؤنث د پر مشټه کله وازي هاتانی میالو مؤنث د پر دا ځکه ته لکنه هازان وجهان هاتانی یدان صحیح شو قاعده خی نحن متکلم کی ضمیر اسم تسنیه جمع دوتایل شی جمع د پاره شی ډیرته مذکر او مؤنث سب برابر ہے انتما تسنیه مخاطب کی ضمیر چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہما تسنیه غائب کی ضمیر چاہے مذکر و مؤنث کی شریک تھی اگر دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دونوں کے درمیان واو لگا کر الگ الگ بولا جائے بل حازان خالد وا محمود ہاتان فاطمہ وا زینب سیشوا تنبیہ خبرید لگ جسم کے اعضاء میں جو ایک ایک ہے جیسے راس انف وغیرہ عموماً مذکر تو جسم کی کم کم شیونی یو صدا کنا لکا سارخ یوی کنا پی زیادہ دو بنار یای دو ٹکا اور جو دو ہے کم دوا دی جیسے عین سترگی دوی دی غگونا دوا دی وہ مؤنث استعمال ہوتی دو خزی وی خواہ ہاتان بسر یای چاہے ان میں تا نابی ہو کتا اور کی نویا خیر دو مؤنث تھی راس وسیوره کنه واوی کو په تانه نانه استعمال هزانه و د باچ کوم وی کنه و د پر بیا تانه استعمال هاتان برادر نحن من هم کنه انتم من تم دونو هما من و دونو واو من اور زهر من كل قلب من دل کف من تیل السن من داند غوف دل سیده ازداد شو سیده